دا کم کشیدګي جوړه ده مونږ دې ته ډېر د تشویش په نظر سره ګورو او مونږ دا غواړو چې دا مسله چې ده دا د خبرو په ذریعه حل کول پکار دي جنګ چې دی هغه د هېڅ چا په حق کې نه دی د هغې نقصانات دواړه قومونو ته کېږي او مونږ دا کله هم نه غواړو چې دلته کې د جنګ صورتحال دې جوړ شي دواړو ملکونو حکومتونو ته مونږ دا خواست کوو چې هغوی دا مسله چې ده دا د خبرو په ذریعه حل کړي او امن راولي ځکه چې امن د ټولو په ګټه دی امن چې راشي هله به ترقي کېدی شي هله به مسلې حل کېدی شي هله به د قومونو چې دی هغه به مخکې به هغه لحاظ سره تللی شي معیشت به زمونږ لا مضبوطېدی شي نو دې طرف ته توجه ورکول پکار دي او په دې کې مونږ دواړو دغه ته دا وایو چېرې هغوی د حوصلې نه کار واخلي او د دې مسلې چې دی هغه حل د خبرو په ذریعه راوباسل پکار دي سره مونږ دا هم وایو چې که ګورئ نو اوس هم دا اپیل کېږي چې یاره دا کوم صورتحال چې جوړ دی چې په دې کې پکار دی چې ټول دې راپاسي او خپل ملک سره دې ودرېږي بلکل مونږ هغې ته تیار یو خو خبره دا ده چې دا به هم ګورو چې د پښتنو چې کوم مسایل دي او د پښتنو چې کومه احساس محرومي ده نو مونږ به دا به هم خواست کوو په اسلام آباد کې ناست خلکو ته چې یاره په ملک باندې چې سخته راځي بلکل هغې لپاره خو مونږ هم تیاري کوو او مونږ ټول دغه کوو خو بیا تاسو هم چې دی کم از کم د دې پښتنو د مسایلو طرف ته تاسو توجه ورکړئ دې طرف ته تاسو وګورئ دې پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړې د تېر 40 کاله راسې نه زمونږ په دې سیمه باندې چې دا کوم صورتحال جوړ دی دا کوم دلته کې چې کوم تباهي وشوه اوس پکار دی چې د هغې ازاده وشي سره چې دا کوم زیاتیات کېږي کوم دلته کې چې دا تېر 100 کالو راسې نه د یو جنګ صورتحال جوړ دی هغه دغه چې دی د هغې ازالې اوس وخت راغلی دی دغې طرف ته که توجه ورنه کړه شوه نو دا به ټولو کې زیات د دې ملک ته به نقصان رسوي به او دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی زمونږ دلته کې د ترقۍ ضرورت دی د تعلیم ضرورت دی د صحت د سهولتونو ورکولو ضرورت دی د روډونو ضرورت دی دلته کې د روزګار ضرورت دی چې دغې طرف ته مونږ توجه ورکړو هله به دا مسلې حل کېږي به ما نه مخکې دلته کې چې سیدجي صاحب خبره وکړه او دا واقعي ده چې ډېره اهم خبره ده تعلیم د یو قوم د ترقۍ لپاره یو بنیادي شی دی او که مونږ وګورو نو تعلیم کوم صورتحال چې جوړ دی خاص کر د سرکاري سکولونو چې کوم حال دی هغې کې هېڅ هغې لحاظ سره مونږ ته څه دغه ښکاره نه شوه چې یاره څه فرق راغلی دې حکومت تېر 15 کال هم دلته کې په دې صوبې کې د دې حکومتو او بار به یې دا وی چې یاره مونږ چې دې ټولو توجه تعلیم له ورکړې ده او دې کې ایمرجنسي نافظ کړې ده خو که وګورئ نو اوس هم هغه شانتې حل دی او څه داسې دغه ښکاري نه چې مونږ ووایو چې یاره زمونږ د بچو په تعلیم دغه کې څه فرق راغلي او د هغوی د مستقبل روښانه کولو لپاره څه کوشش شوي بیا دغه شانتې د صحت په سهولتونه دا تنګي هسپتال چې دی یو وخت کې دا داسې هسپتال و چې دې ته به د پېښور نه خلک راتلل د علاج لپاره نن چې دلته کې ورشي څنګه مریض ورته وایي چې یاره فوراً یې پېښور ته رسوی ځکه چې دلته کې څه دغه نشته او بیا خاص کر د بي ایچ یوز خو داسې حل دی چې هلته کې خو همدغه که د چېرته پیناډال ګولۍ میلاویږي نو هغه به میلاویږي نور باقي د مریضانو هغه شانتې څوک تپوس دغه نه کوي نو دې طرف ته توجه ورکول پکار دي مونږ خپل وسایل چې دی هغه په نورو څیزونو باندې استعمالوو خو چې کوم هغه بنیادي ضرورتونه دي هغې طرف ته توجه نه ورکوو که وګورو په پېښور کې اوس خو پته نشته چې څو روبوټو دغه ورسېده هغه منصوبه ورسېده اول خو دوی 15 اربه یادول بیا یې 80 اربه یادول بیا 100 اربه یاد کړل اوس پته نشته چې کوم ځای ته رسېدلي هغه د بسونو هغه کومه منصوبه چې شروع کړې ده چې لا پته هم نه لګي چې کله به پوره کېږي
هغې باندې دومره پیسې لګي د هغې په ځای که دا د تعلیم طرف ته او د صحت د سهولتونو طرف ته ورکړی شوي وي زه د دې قوم به څه نه څه فایده خو به شوي وي هغه منصوبې باندې دوی پیسې ولګولې چې د هغې فایده نه د پېښور خلکو ته ده او نه نور چاته هغې لحاظ سره ده کیدای شي څه بعضې یو څو افرادو ته اشخاصو ته د هغې فایده وشي خو د قوم ته د هغې فایده نه کېږي داسې منصوبې چې دي داسې کله هم نه دي دغه شروع کول پکار نن که موږ د تحریک انصاف کومو خبرو باندې مخالفت کوو نو هغه همدغه وجه ده چې دوی کومې وعدې د قوم سره کړې وي هغه وعدو باندې هغه لحاظ سره عمل نه دی کړی هغه 1 کروڑ نوکرۍ چېرته لاړې 50 لکه کورونه چېرته لاړل هغه د دې نظام بدلولو کومې خبرې چې وي هغه کوم ځای ته لاړې ځکه چې کله نه چې دا حکومت راغلی دی د ګرانیټ د اضافې نه علاوه موږ بل څه نه دي لیدلی موږ دا نه دي لیدلی چې یاره د خلکو څه مسله حل شوي یا د خلکو په مشکلاتو کې څه کمی راغلي صرف او صرف که موږ ګورو نو ټول بوج چې دی هغه غریبانو باندې اچولی کېږي که هغه د بجلی بل په شکل کې وي که هغه د ګیس بل په شکل کې وي که هغه د نور د ګرانۍ په شکل کې وي که هغه د دوایانو د قیمتونو په اضافي په شکل کې وي که هغه د پېټرولو او د ډیزلو د قیمتونو په اضافي په شکل کې وي دغې نه علاوه موږ نور څه ونه لیدل او همدغه وجه ده چې په قوم کې رس رزه مایوسي راځېدګیا ده موږ دې ته دا وایو چې تاسو د دې قوم د مسلو طرف ته توجه وکړئ د خلکو د مسلو طرف ته توجه وکړئ او که دغې طرف ته تاسو توجه ورنه کړه نو بیا به دا قوم مجبوره شي چې هغه به روزي به او هغه به خپل حق په خپله به تپوس به کوي به او تاسو ته به وایي چې وایي ستاسو هغه وعدې او دغه چې دي هغه کوم ځای ته لاړې عزتمندو په دې موقع باندې زه خصوصا دا هم ویل غواړم چې قومي وطن پارټۍ خو یو کوشش شروع کړی دی او خصوصا مونږ دا ګډو چې دا وخت داسې دی چې په دې کې د پښتنو چې دا کومې مسلې چې دي دې کې رس سره اضافه کېږي لګیا ده او د دې مسلو حل چې دی هغه په دې کېږي چې د پښتنو یووالي وي د پښتنو یو اتفاق او اتحاد وي او په هغې سلسلې کې قومي وطن پارټۍ یو سلسله شروع کړې ده په هغې کې مونږ لګیا وو مختلف پارټو سره خبرې کوو او صرف ورته دا وایو چې مونږ د څه چې کریډټ نه اخیستل غواړو خو صرف دا غواړو چې یاره زمونږ د غریبانانو وروڼو زمونږ د پښتنو چې دی چې د هغوی چې کوم مسایل دي د هغوی چې کوم مشکلات دي د هغې لرې کولو لپاره چې یو داسې مؤثر اواز دی موجود وي چې هغه زمونږ د دې غریبانانو دا مسایل چې دي چې د هغې طرف ته د حکومت ته توجه راشي دغې طرف ته مونږ غواړو چې تاسو ټول را سره راپاسئ او په دې کې تاسو هم را سره مرسته وکړئ تاسو هم د جناب افتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړئ چې هغه نور هم بهتر انداز سره د پښتون قام د ترقۍ د پښتون قام د مشکلاتو د حل لپاره خپل کردار ادا کړي او په دې کې چې دی دا به تاسو ته زموږ خواست دي چې تاسو به را سره راپاسئ به څنګه چې په برسۍ کې به را سره مرسته کړې وه په دې کار کې به تاسو را سره پوره مرسته کوئ